السلام علیکم ملګرو. عمران خان په جسټس قاضي فیض عیسی د سپریم کورټ په جج باندې عدم اعتماد کړی دی. د هغې حوالې سره مکمل تفصیل در کوم. بل په کینیا کې ارشد شریف شهید ته انصاف ملو شوی، د هغې حوالې سره هم غټ اپډیټس راغلي دي او نور هم څه اهم واړه واړه اپډیټس دي چې په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک. ټول نړۍ په عمران خان باندې خبره کوو چې کپتان په قاضي فیض عیسی باندې عدم اعتماد ولې کړی دی. سپریم کورټ کې نن د مخصوص نشستونو ټرایل هم دی، نو پته به لګي چې آیا د عمران خان لیګل ټیم چې کوم قانوني ټیم دی هغه په چیف جسټس قاضي فیض عیسی باندې عدم اعتماد کوي که نه. چونکې عمران خان خو خپل لیګل ټیم ته وکیلانو ته حکم کړی دی چې تاسو په دې جج صاحب باندې عدم اعتماد وکړئ، ځکه دی زموږ په فیور کې فیصله نه کوي، دی د انصاف فیصلې نه کوي، دی زموږ خلاف روان دی. نو په دې وجه باندې عمران خان په ده باندې عدم اعتماد کړی دی. خو د ذرایع مطابق د عمران خان لیګل ټیم انکار کړی دی چې مونږ عدم اعتماد په قاضي فیض عیسی باندې نه کوو، ځکه اوس فایده نه کوي، کیس ډیر مخکې تللی دی. دا د عمران خان لیګل ټیم وایي. خو بل طرف ته په عدت نکاح کیس کې که تاسو له یاد وي، خاورمان کا په جج صاحب باندې عدم اعتماد کړو او جج صاحب باندې عدم اعتماد په ان داسې ټایم کې کړو چې څه ټایم جج صاحب فیصله سناوله. مطلب هغه کیس دومره مخکې تللی و چې جج صاحب فیصله سناوله او هغه ټایم کې خاورمان کا په جج صاحب باندې عدم اعتماد وکړو. نو دلته د عمران خان وکیلان ولې شاته کیږي، ولې په جج باندې عدم اعتماد نه کوي، ولې هغوی دا خبره کوي چې کیس ډیر مخکې تللی دی. کیس خو هغه هم ډیر زیات مخکې تللی و چې په هغې کې خاورمان کا په عدت نکاح کیس کې په عین موقع باندې په جج باندې عدم اعتماد وکړو، نو هغه کیس بیا هغه جج نه بل جج له ټرانسفر شو. خو دې ځای کې د عمران خان لیګل ټیم چې کوم دی په هغوی باندې هم سوالات اوچتېږي او چې کوم لیډرشپ دی په هغوی باندې د هغې نه هم غټ سوال اوچتېږي چې دا ډرپوک لیډرشپ دی، دی د عمران خان رهایي دپاره څه نه کوي، دی جلسې نشي کولی. دې حوالې سره غټ اپډیټ دا راځي چې پرون ډاکټر یاسمین راشد ATC عدالت کې پیش شوې ده، چونکې دا اوس هم قید ده. نو هغې جج ته ویل چې ما ته صرف یو 2 ورځو دپاره ضمانت راکړه چې زه یو 2 ورځو ته بهر وځم. نو جج ته هم تپوس وکړو چې په 2 ورځو کې به ته بهر څه کې چې تا له ضمانت میلو شي. نو هغې ورته وویل چې زه بهر وځم نو کم از کم 2-3 جلسې به وکړم، ورکرز کنونشن به وکړم. مطلب یې دا و چې په PTI چې کوم لیډرشپ بهر ګرځي په هغوی باندې یو غټ تنقید کړی دی او ویلي چې دا ډرپوک لیډرشپ دی. که زه چېرې د جیل نه بهر ووتم زه به جلسې کوم او دغه لیډرشپ چې بهر دی نو دی جلسه نشي کولی. دومره ډرپوک لیډرشپ دی چې دی جلسه هم جلسې له مخې له هم نشي ورتلی. چونکې یاسمین راشد خپله ده تقریبا 73-72 کالو ده، بوډۍ ښځه د زړه مریضه هم ده، 1 کال په جیل کې هم تیر کو، بیا هم دومره غټه حوصله ده وایي که د جیل نه وځم نو جلسه به کوم، جلسې جلوسونه به کوم. دا خبره د ډاکټر یاسمین راشد په بهر ناست لیډرشپ باندې تنقید او ورسره په مخ باندې یو ګرمه څپېړه هم ده، خو که چېرې دغه لیډرشپ ویشي جي. بل ارشد شریف چې کوم دی غله په کینیا کې انصاف میلاو شو. تاسو له معلومه ده یو سینیر صحافي، یو ډېر تکړه صحافي د PTI په فیور کې به اکثر د ویډیو جوړول چې په کینیا کې بیا د قتل شوی جی. نو هغه له اوس په کینیا عدالتونو کې انصاف میلاو شو. د کینیا عدالت ومنل او خپل پولیس او سکیورټي فورسز خلاف تحقیقاتو حکم وکړو جی. د کینیا په کینیا عدالت کې ای ومنل چې بالکل دا دلته څه ناڅه ګډوډ شوي دي او هغوی د خپلو پولیسو د خپلو سکیورټي ایجنسیانو خلاف تحقیقات شروع کړل او کینیا جج منلی دي چې دا هر څه په پلان شوي دي، دا هر څه دي مکمل تحقیقات تو کړلی شي. د کینیا جج ومنل چې وروره دا شی چې کوم دی دا پلان دی او په دې باندې اوس تحقیقات کول پکار دي. دا د ارشد شریف ښځه تلې وه په کینیا کې، هلته کیس اچولی. دلته پاکستان کې د ارشد شریف کیسونه له هماغه رنګ پراته دي، په هغه باندې د دنیا FIR شوي وي، د دنیا کیسونه د عمران خان نه د ارشد شریف. هلته د پاکستاني عدالتونو کې هماغه رنګ پراته دي او د کینیا په عدالت کې ارشد شریف ته انصاف میلاو شوی دی جي. نو دا مکمل اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.